من کفر بالله سوک چې انکار وکړي د الله من بعد ایمانه پس د ایمان ورونا الا من اکره سوا د هغه چا چې مجبور کړی شو او قلبه مطمئن بالایمان او زړه د مطمئن په ایمان ولكن من شرح لیکن سوک چې پرانیزي بالکفر په کفر سره صدرا خپل سینه فعليهم غضب من الله فهو باندې دا غصه الله ولهم عذاب عظیم او دوی لپاره عذاب ډیر لوی ذلك بانهم ذلك چې دوی استحبوا الحیات الدنیا خخر الجند دنیا على الاخره فاخرت وان الله او ذات الله جل شانه لا يهدي القوم الكافرين لا رنخ قوم د کافرانو ته اولئک الذين هم داخل دي طبع الله چې مهر وهل دي الله جل شانه على قلوبهم دوی په زړونو وسمعهم دوی په غوږونو او ابصارهم دوی په سترګو واولئک هم الغافلون هم داخل دي دین به خبره لا جرم انهم اسشکشت په دې کې چې دوی په الاخره په اخرت کې هم الخاسرون نقصان مندون کې دي دین مخي آیت مبارکو کې د تفصیل سره د توحید دلایل بیان شو او دا شانتي په شرک او په مشرکین باندې رد وفرمایي او بیا او خلکو ذکر راغی چې کوم خلک د خپل مال او د دولت په ذریعہ باندې مسلمانان او چې کوم نوی خلک مسلمانان شوی دا غوی د بلار کولو کوشش او هغه ته دا وسوسه ورچول چې د مال او د دولت په لالچ کې هغه د خپل عقیده او د مذهب نه واړي دا غوی لپاره تنبیه ذکر شو او سخت وعید هم ذکر شو چې کوم خلک د اسلام حقانیت یو ځل د لیدونه بعد چې کله د دنیا په مفاد کې او د دنیا په لالچ کې واپس ووړي نو ډېر سخت هغوی لپاره وعید دی ډېر سخت عذاب دی د هغوی لپاره البته بعض صورتونه داسې وي چې په هغې کې استثناء حاصل وي دو قسمه حالات مخې ته رالل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک دور کې مکی دور کې د دوه حالاتو ذکر الله تبارک وتعالى فرمایي یو کیفیت بعض صحابه کرام داسې و چې هغوی د اسلام او د ایمان په پرېښودو باندې مجبوره کړی شو نو هغوی خپل ځانونه قربان کړل د جسمونو ټوکړې ټوکړې هغه برداشت کړي او خپلې حبیبیانې کونډې کړي بچي یتیمانان کړل خو د کلمې نه وروستو نه شو د اسلام او د ایمان نه یو قدم هم وروستو کېنښودو د هغوی خو مثال قرآن کریم ذکر کړی دی بار بار د هغوی فضایل بیان کړی دی د هغوی مقام بیان کړی دی خو بعض صورتونه داسې مخې ته رالل چې یو نیم کس به مجبوره شو د سترګو په وړاندې پلار مور ورته شهیدان کړی شو نو د مصلحت په طور باندې د حکمت په طور باندې د کافرانو په مخ کې کلمه کفر ووایي ځان یې بچ او بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته حاضر شو لکه حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه د سترګو په وړاندې پلار مور ورته شهیدان کړی شو حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې ابو جهل هغه په خنجر باندې ډېر ناروا گزاري ور باندې وکړو د اسلام وړومبۍ شهیده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها بوډۍ ښځه وه شهیده شوه خو د دوی خبره ونه منله د ابو جهل نو حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه د هغوی خبره ومنله بیا د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو په ژړا فریاد باندې چې یا رسول الله ما په دغه مجبورۍ په بنیاد باندې د هغوی یو خبره منلې ده نبي علیه السلام وفرمایل چې ستا د زړه کیفیت څه و ارشاد وفرمایل عرض وکړو چې یا رسول الله زما زړه کیفیت په ایمان او په اسلام باندې هغه وخت کې مضبوط و اوس هم مضبوط دی او مطمئن دی نبی علیه السلام وفرمایل که بیا تعبیر کی او بیا در باندې دا کلمات وایي نو خیر بیا ووایه خو چې ستا زړه په ایمان او په اسلام باندې مطمئن وي نو چې کله دغسې حالات رالل نو دوه لارې دي یو ته عزیمت وایي یو ته رخصت وایي عزیمت دې ته وایي چې څرنګه چې حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه چې آقا رالېږي او دله سزا ورکوي او جسم هغه چې دی د شپې وداغي او زخمي کړي او د ورځې چې دی په ګرمو شګو باندې سملې غټ غټ تیږې ور باندې کېږي چې حرکت نشي کولی چې دا جسم وسوځي او ورته وایي چې یا به په دغه حالت کې به مړ به شي او یا چې دی نو کلمه کفر ووایه او یو اواز لګوي چې احد اواز لګوي چې الله تبارک وتعالی یو دی وحده لا شریک دی لات عزات منات دا نه مني دې ته لارې عظیمت وایي حضرت خباب رضی الله تعالی عنه خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه دی یو کافر مشرک ښځې غلام دی دې چې دی نو په اوسپنو باندې وواله شو ټول بدن زخمي او بیا په سکروټو باندې سملولو او په هغې باندې راښکل د ده د جسم وازګې ویلې کېدو سره هغه سکروټې مړې شوې ټول بدن له لهاندې او ورته وایي چې ووایه کلمه کفر ووایه حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه جواب کې دغه وایي چې ستاسو دا سکروټې زما د ایمان زما چې دی جسم ګرمولی شو زما ایمان چې کوم حرارت دی هغه نشي ختمولی نو دا یو تاریخي سلسله ده چې دې ته راه عزیمت ورته وایي تر اوسه پورې تر قیامت پورې به اهل حق دا سلسله جاری وي څرنګه چې انګریز سامراج په علماء کرامو باندې دغه شانتي مظالم شروع کړو په یو وخت کې اتیا علما توپونو مخې ته به وتړل او ورته به ووایي چې ووایې د انګریز په حق کې به تاسو کوم خبرې کړې هغه واپس واخلئ د انګریز د فوج خلاف کوم خبرې کړې واپس واخلئ
یو وخت به اتیا کسان په سکروټو باندې وسوځول شو، سکروټ دي جوړ شو او د انګريز خبره نه منلې. حضرت احمد علی لاهوري رحمۃ اللہ علیہ بارک راضي اتیا کله عمر دی او دې چې انګريزان را سملي او په سینه باندې ورته ورته سانچ کېږي د ووري او ورته چې وایا د انګريز خلاف چې کوم فتوا تاسو ورکړه واپس واخله. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انگریزی کتے تیرے برف کے یہ ٹھیلے میرے جسم کو تو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، میرے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. داد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اغا عظمت لا رہا اور اسے پوری قیامت کوئی بلا سلسلہ جاری ہوئی. دا وی راہ عظمت یہ رخصت دی انسان کله مجبور شي گیر شي او مصلحت پدې کې غړي چې رسول الله داسې کلمات وایم چې ځان دین اخلاص کمزوري په ایمان او په اسلام باندې مطمئن وي، هغه ته شریعت مطهره د اجازه ورکړي چې داسې کلمات وایي چې هغه په کلمات باندې د مخامخ کافرانو ځان په بچ خو زړه په ایمان او اسلام باندې مطمئن وي. دې دوه حالات ذکر په دې کې الله تبارک وتعالى را فرمایلی دا یو رخصت دی، اجازه دی چې کله د انسان د مرګ خطر وي نو په داسې کلمات باندې ځان بچ کول شي او چې زړه په اسلام او په ایمان مطمئن وي. من کفر بالله سوچ انکار وکړي د الله من بعد ایمان پس د ایمان وروړه الا من اکره سوا د هغه چانه چې مجبور کړی شو وقلبه او زړه د مطمئن بالایمان مطمئن وي په ایمان باندې مجبور اکره مکره مجبور کړی شو کس خودم راځي چې وقلبه مطمئن بالایمان د زړه په ایمان باندې مطمئن وي. ولكن من شرح لیکن سوچ پرانیزي بالکفر فكفر سرا صدر خپل سینه یعنی زړه کفر قبول کی نعوذ بالله فعليهم غضب فهغه باندې د الله هغه باندې غصه من الله د الله چې کله زړه کفر تسلیم کی او زړه په کفر باندې مطمئن شي نو په دې وخت الله د عذاب باندې راځي. ولهم عذاب عظیم دې پر عذاب دې لوی ذلك بانهم تزکه چې دوی استحبوا الحیات الدنیا خپل ژوند د دنیا على الاخره په آخرت وان دوی د ایمان وروړو نه بعد د ایمان او د اسلام رڼا لیدلو کتلو نه بعد چې د کفر ځان لپاره غوړه کړه نو د عام کافرانو د عذاب یې دوک نه دی د مرتد سزا هم دی وجنه د مرتد سزا چې دی نو هغه 3 ورځې پورې هغه ته مهلت دی او 3 ورځې بعد چې دا قتل کړي شي. من بدل دینه فقتلوه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل دین بدل کړي دی واجب القتل دی. مرتد سره سزا چې دی هغه قتل دی. خدا هر کس نشي کولای دا حاکم وخت به هر چا سره اختیار نشته. ذلك بانهم بشكل يستحب الحياه الدنيا خخر الجند الدنيا على الاخره فاخرت وان الله او داجي الله جل شانه لا يهدي نخي الى قوم الكافرين هدايه نور کې قوم الكافرين اولئك الذين هم داخل طبع الله مهر وهل الله جل شانه على قلوبهم ذي فزلون وسمعهم ذي فهون وابصارهم ذي فاستغوا واولئك هم الغافلون هم داخل الدين نبي خبره غافله. الله تبارك وتعالى انسان ته مهلت ورکي تر دې پورې چې کله دې حد نه تجاوز وکړي بیا الله رب العالمین د سترګو د پغونو د پزړه باندې مهر ولګي. سره حدیث پاک کې راځي چې انسان ګناه وشي زړه باندې تور دا ولګي استغفار وایي هغه صفاش او کنه په مخه لګي ګناهونه کوي استغفار نه وایي توبه نه وباسي هغه زړه تر دې پورې تک تور شي بیا په دې زړه کې د حق د قبلولو صلاحیت پاتې نشي بیا په دې باندې نیک کارونه بدلږي او بد کارونه خلګي. نیک محفل کې زړه تنګيږي او په بد محفل کې چې دې زړه خوشالي دا د زړه د توروالي علامت ده. لا جرم انهم اس شک نشتا چې دوی په اخرت کې هم الخاسرون نقصان مندل کې دي.